وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سوال مقصد دا دی چې کله یو مسافر کس په مقیم کس پسې ولاړي منځ پسې کوي او د هغه سره یو رکعت لاندې کو نو دی چې کله د امام سلام نه پس پاسي نو دی به سفرانه منځ کوي او که نه پوره منځ به کوي د مقیم منځ. جواب دا دی چې کله مسافر مقیم پسې ولاړي نو دی به پوره منځ کوي او قصر به نه کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې امام د دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتدا پسې وکړی شي، نو تاسو یې په هغه باندې اختلاف مه کوئ، معنی د هغه په شان منځ کوئ. حدیث موسی بن سلمة الحذلي وایي چې موږ عبدالله بن عباس سره مکه کې وو، نو ما دې تپوس وکړ چې موږ کله ستاسو سره یو دلته مکه کې ستاسو د وجې نه موږ 4 رکعاته کوو، چې کله خپل کورونو ته خیمو وغیره ته لاړ شو نو 2 رکعاته کوو، مطلب ځان لمونځ کوو نو 2 رکعاته، چې تاسو سره کوو بیا ستاسو د وجې نه 4 کوو. دا څنګه طریقه ده؟ وی فرمایل تلک سنت ابي القاسم صلی الله علیه وسلم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، سنت دی دغه. صحیح مسلم کې دا راغلی دی. نو په دې بنا باندې دا سلفو صالحینو عمل هم دقسې جاري دی چې مقیم پسې منځ کوي نو بیا پوره منځ کوي. او ائمه اربعو هم دا قول کړی دی چې نورو اکثر علماو او د عبدالله بن عمر نه هم نقل دی چې مکه کې 10 شپې پاتې وي سارو او قصر به کو الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته، مگر دا چې د امام سره به منځ کوو د مقیم امام پسې نو بیا به د هغه په شان منځ کوو، یعنې پوره. خو ستا دې سوال ته راځو چې که ده ورسره لږ منځ لاندې کړی دی، نو دې کې تفصیل لږ دا دی چې که چېرته د 1 رکعت نه کم ورسره لاندې کړی، مثلا قاعده ورسره صرف لاندې کړه، 1 رکعت ورسره هم لاندې نه کو، نو ده باندې بیا لازم ده چې قصر وکړي. وجه څه ده؟ ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم کم سے کم مقدار چې کم ذکر کړی دی چې په هغې باندې مونځ لاندې کېږي هغه 1 رکعت دی. چا چې 1 رکعت لاندې کړو نو د مونځ لاندې کړو، چونکې ده خو 1 رکعت نه دی لاندې کړی، د امام سره مونځ نه دی لاندې کړی، نو بس دی دې شو لکه ځان لمونځ چې کوي، او ځان لمونځ چې مسافر کوي نو هغه 2 رکعته کوي، سفرانه به کوي. همدا قسمه خبره امام زهري او نخعي او مالک کړله رحمهم الله. او که داسې چې د هغه سره 2 رکعت اخري لاندې کړي یا یو سره 1 رکعت روغ لاندې کړی، لکه ستا دا سوال چې څنګه دی، نو ده ته بیا اختیار دی چې دی سفرانه مونځ باندې اکتفا کوي، 2 رکعته کوي صرف، مثلا چې 1 رکعت ورسره لاندې کړی پاسې صرف 1 رکعت ورسره وځي کړي او سلام بیا وګرځوي، او دغه اختیار ورته هم شته. او یو دا اختیار ورته هم شته چې دی د مونځ د امام د مانځه په شان پوره کړي، رکعت یې خو سره یو لاندې کړی دی خو 3 رکعته دی مثلا شوي دي، نو چې دا 3 رکعته دی د سلام د ګرځېدو نه پس ټول وکړي. او د کې داسې آثار د تابعین هم شته، دا قول امام ابن حزم کړی دی چېرې 2 رکعته به دې کوي سفرانه. خو د دې دا مطلب نه چې اختیار دی ورته، چې دواړه حکم کې برابر دي. علما وایي چې غوره دا ده چې 4 رکعت د امام په شان وکړي، اگر که د 1 رکعت لاندې کړی دی، لکه ستا د سوال کې چې کومه خبره ده، غوره دی کې دا بهترینه چې دی پوره منځ وکړي د اکثر علماو د مذهب مطابق. همدغه قول عبدالله بن عباس او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هم دی، لکه عبدالله بن عمر نه صحیح سند سره سنن بیهقي کې رانقل دي چې هغه نه تپوس وشو چې زه راشم امام زما نه 100 رکعته کړي، مثلا 2 رکعت ورسره زه لاندې کړم، نو بس ایسته سلام ورسره وګرځوم که نه د هغه د سلام نه پس پاسمه د هغه په شان 4 رکعته پوره کړم. هغه وایي نه 4 رکعته به پوره کړې، ویې خندل ورسره چې مطلب دا دی خبره همدغسې ده چې امام 100 رکعته کړي ته خو په هغه پسې ولاړې، نو بیا مطلب دا چې د هغې مطابق مونځ پوره کول پکار دي. خلاصه دا ده چې اختیار دی که دی سفرانه مونځ کوي په دغه صورت کې چې د امام سره 1 رکعت یا 2 رکعته لاندې کړل، او که نه د امام په شان پوره مونځ کوي. امام په شان پوره مونځ چې دی نو دا د اکثر علماو قول دی، او د صحابه عبدالله بن عباس او عبدالله بن عمر رضی الله عنهم. او صرف سفرانه مونځ کول په دغه صورت کې دا د بعضې علماو قول دی.
په دغه باندې عمل کولی شي. والله اعلم.